نو الله زمونږ د مال حفاظت کوي چې مونږ زکات ورکو. اکثریت خلک مونږ داسې کوو چې زکات نه ورکو، بیا وایي چې یاره تکالیف راځي او د هغې نه زیاتې را باندې لګي، بیماریانې راځي، مال کې برکت نشته. که زمونږ د ټولو خلکو زکات ورکو، زمونږ په دې ملک کې به چېرته ملک کې څه چې په دنیا کې به چېرته غریب ونه ګورې، الله به دا غربت دې سره ختم کړي. خو مونږ د زکات نه یېرېږو. که الله مونږ ته دا دی چې یاره 100 روپۍ در کوم، په 100 کې به ته ماله 50 راکړې، بیا به مې څه کول؟ الله وی 100 در کوم، په 100 کې دا 2.5 روپۍ مال راکا او دا نور چې کم 97 روپۍ دي دا ستا شوې. نو په دې مونږ الله سره نه یو راضي. حالان کې دا مال را کړی چا دی؟ الله را کړی دی. که الله را نوالي بیا څنګه پریشانه ګرځو چې مال مې نشته، کار مې نه سمیږي، روزګار مې نه سمیږي. نو په دې خپل مالونو کې زکات ویستل پکار دی. حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ فرمایي یو کس رسول الله مبارک ته وی یا رسول الله ارایت ان ادى الرجل زکات ماله، اے دا الله رسول که چرته یو کس د خپل مال زکات ادا کینو تاسو د هغه متعلق څه فرمایي؟ رسول الله مبارک ورته من ادى زکات ماله فقد ذهب عنه شره، اے وی چې کم سړی د مال نه زکات ادا کینو د دې مال شر ختم شو. بل یو روایت کې راځي اذا ادیت زکات مالک، وی چې کله ته د مال نه زکات ادا کې فقد اذهبت عنك شره، نو وی تا نه د مال شر ختم شو. د مال شر څه شی دی؟ چې هغه به یا به په خراب ځینه لګي، یا به د مال د وجه نه ته په فتنو په شرورو کې نه مبتلا کېدو، غلط کار طرف ته به نه ځې.